یو سړی او ښځې نه ډېر تنګ ښځې نه ډېر تنګ نو چې مېلمه به راغی نو د ښځې به په مېلمه پسې کوتک راواغست مېلمه به مخکې منډې والې او ښځې به ورپسې منډې یا ربه دا څه په غضب اورېدلی یو مېلمه راغی د سړي ورته وی چې وروره ته خو راغی او ډېر معزز مېلمه یې که ښځې ته نو اوس پته ولګېده چې مېلمه راغلی دی نو بس نه به ستا ځای په دې ځای کې او نه به زما ځای بس کوتکې به وي او راپسې به رامنډي څه وکړم مېلمه ورته ویل زه درته چل ښیم ښځې قمقل شی دی او داسې کې به یې درته دوکه کړم ویل ورشه ښځې ته دې ووایه چې یو مېلمه مې راغلی دی او ډېر لوی خان دی او ډېرې بنګلې دي او ډېر جایګیرونه یې دي ښځې که عزت کې وله وکړو غریبان یو بادشاهان بم کی ویلې ښه چې کور ته لاړه ښځه یې زمونږ غوندې قمقله وه ویل و ښځې ویله یو ډېر لوی خان راغلی دی او په اسلام آباد کې بنګلې دي او په حیات آباد کې هم بنګلې دي په صدر یونیورسټۍ کې هم بنګلې دي که عزت کې وله وکړو یو بنګله به راکړي او بادشاهان بم کی ښځه ورته وایي ښه آله لور ته وایي دا چرګوړی راونیسه چا ته وایي اور بل کړه چا ته لږه حلوا باندې کوي آله ویل خان راغلی دی او بادشاهان کوي آله ویل بادشاهان کوي صاحب چرګوړی هم سور شو او الوام پخه شوه او چټنیانې مو شوې او پیاز هم پکې غوس راغوس شو پلانې دا پیاز میاز چې غوس کې دي تدوی دغه وایي یعنی د خدای قمقل شیخ دی صلات دین پیژني زه نه پیژنم دا صلات چې دی که نه دا د معززو لفظ دی پیاز میازې چې پرې کړي دې ته صلات وایي دا سهار چای سره چې روټۍ موټۍ خوري دې ته ناشته وایي خان باندې روټۍ موټۍ وخوړه دا ښځه ورته وایي چې او خان ډېر غریبان یو مونږ مهرباني به دې وي چې مونږ له څه ځای راکړي ویل تیار شئ دې سړي دې خان ته وایي چې دې ښځې نه زه په اور کې پروت یم چې مې ته خلاص کینو ویل غم مه کو خلاصوم دې ته هم نن دې ته خلاصوم بسترې تړلې دي او صاحبه په خرې کډه بار کړې ده خان هم روان دی او ورسره کوروالا هم روان دی او دا ښځه هم روان په لاره ځي یو کوی په مخه ورغی چې کوی ورغی د خان پکې داسې وکته چې راشئ دا بله وګورئ په کوی کې الله څه باغ و بهړۍ جوړې کړي هغه باغچې او ګلونه په کوی کې وګورئ د ښځې زوی ورکو خاوند له ویل ته دا ونیسه چې زم دا کوی کې وګورم خو چې دا ورغه چې کوی ته سر ښکته کړو د خان رستو نه ټېله ورکړه غم دې شو چې لاندې لاړه سړي ته وی مبارک شه غضب نه مې خلاص کړې او زه واپس خپل کور ته ځم سړی راغی زوی ورسره دی او د شپې زوی جاړي ماشوم دی مور پسې جاړي اړکې خیال وکړو چې که دا ښځه مې غضب و که بلا و او که هر څه وه اوس دا ماشوم مري نو سارې پړی او بوکه او لرګی واغستو چې زم چې ښځه راوباسم چې پړی ورښکته کړی دی او لرګی پې پورې تړلی دی چې راکاږي یې او صاحبه دروند شو خیال یې وکړو چې ښځه پې لرګي کېناسته جوړ چې راکاږي چې پاسې راوختو په هغې کې یو بله بلا ناسته وه شیشه وه دا سړی ورته وایي غورځوم دی دا څه بلا ته خوا زما ښځه نه ویل سړي هم مې نه غورځی ډېره لویه نیکي به در سره وکړم راویسته سړي ورته ویلې چې ما خو ښځې پسې دا بورکه کوزه کړې وه دا ته پکې څه بلا را ویل زه بلا یما په دې کوی کې اوسېږم خو پرون یو ښځه را پرېوتې ده چې دې سپېږمو ته ترې راغلم نو لویه نیکي دې راسره وکړه چې دغه غم نه دې خلاصه کړم دې سړي ورته ویل چې اوس ما سره به څه نیکي کې ما سره بلا ورته وی چې زه
اصل نه پیری ما زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کینم او بادشاه به وایي چې زما په لور پیریان دي څوک دمګری پیدا کوي او دا لور نه مې چې دا پیریان چا کوس کاغه ته به په نکاح کوم بس تراشه ته به دمم په ما چوف کیو زه به وایم چې زه زما او بس بادشاه به لور در نکاح کی مزه به کوي بادشاہ په لور پیریان کې ناست صاحب اعلان وکړو چې کچا زما لور نه پیریان کوس ک دا لور به ور په نکاح کوم دی ورغه چې ورغه صاحب ما سره اجازه شته د پیریان ویل دمه کا او چې لور ولا دم کړه جکه جوړ ځکه چې پیرای تلری شو او پیرای ورته وی چې ځان نه شیخ فولاد بابا جوړ نه کیږي 50 کینم ترازی دمه ده بس تا کارو شو بس نور رنځ دینش ویل خج بس بادشاہ لور ور په نکاح کړو بنگله ور کړو مزه شوروش د پاکستان د وزیر بنگلا وا صاحب چې وزیر صاحب بوله راځي نو 1,00,000 روپے خود هغه په فرنش باندې لګي وزیر صاحب له روان دي دا چپرکټ خنه دي دا صفه سیټ غلافونه خنه دي دا پلانې خنه دي دا پلانې دا بلا لا د وزیر په لور کې ناستا چې د وزیر په لور کې ناستانو وزیر راغه بادشاہ ته وی چې دا استاد لور نه پیریان د استاد زوم پاسولی د لګمون کرم راولېګه چې زما لورم دم بادشاہ زوم کول چې ورشه د وزیر لورم دم سړی اړه کې سوچ کوي چې بلا سره ما وعده کړی و چې په بل چا کې نه زب بیان درځم اوس پس کی خیر ورغه چې ورغه بلا ورته وی چې ما چې تا ته ویلو چې بل ځای ته بند راځي دا سړی ورته وی چې دل نیم راغلی چې تا د وزیر نه پاسو د وزیر د لور نه د پاسو دل راغلی ما چې د کوینه هغه خزر راوته ده او ستا تپوس را نه وکړو نو ورته دیو خیم او کنا ا بلا ورته وی چې دا د وزیر لور مم در پرې خو چې خزه ته نه ونکړي نن زمون خزه د دې قماش اره یو د وجلو اره یو ورس لکه د خزو څه کار او بیا چې لاړ شي نو هغه خپل ضمیر په 10 روپے خرڅ نو نن ستا په ملک بیا سرمایه‌دارانه نظام را روان دی 2 کال حکومت په پاکستان سرمایه‌دار وکړو عرب پتیانو کروڑ پتیانو پدم پتیانو هغوی په حکم دا هغوی نظام بیا را روان دغه خانان او نوابان دي دغه